بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه د ډیره زیاته عظیمه شانه او ډیره زیاته کمال ده. دا وظیفه صحابه کرام هم کړې، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم کړی او حضرت ابراهیم علیه السلام هم کړی ده. یاد ساته محترم، دومره کمال وظیفه چې څومره د انسانانو حاجتونه دي الله پاک له حاجتونه پوره کوي. څومره د خلکو مشکلات دي الله پاک له مشکلات د اسانۍ د ولحتمي. څومره حاجتونه دي الله پاک له پوره کوي. نو کو ستاسو هم حاجتونه وي، کلی محله کې په خپلوانو کې چې حاجتونه وي، مرګورو کې وي، شیر کوي ورسره. انشاءالله العزیز په یو ځل وظیفه کولو سره به الله پاک ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کړي. که حاجت د رشتې وي، که حاجت د کاروبار وي، که حاجت د روزګار وي، او که چېرته د پیسو سم مسله وي یا مطلب څه قرض وغیره وي چې سم وي، وظیفه دې وکړي. انشاءالله العزیز توکل په الله پاک باندې ساتي. الله پاک علیم بذات الصدور دی، د زړونو تمام خبرې هغه پیژني. هر څه ورته پته ده. انشاءالله العزیز بهترین په ښه انداز باندې په ښه طریقه باندې به ستاسو هر یو کار هم زیدار وکړي. یاد ساته محترم، ابراهیم علیه السلام چې کله ورته ور واچو، فرشتې راغلې د غرونو، فرشتې راغلې د هواګانو، د اوبو فرشتې راغلې د بارانونو راغلې، او څه ورته ویلي ته اډه روکه چې موږ تمام اوبه دا راوړو په دې کې ور واچو. ته اډه روکه چې رمنګه داسې کو چې سیلې راولو دا اور راوالو د نمرودیانو په کورونو کې ورشیندو. ابراهیم علیه السلام حسبنا الله، الله پاک زمانه پر کافی دی، زمانه لپاره کافی شته دی، زمانه لپاره کافی دی. ارما ګوري مایني نو بیا الله پاک وی چې قلنا یا نار کونی بردن سلاما علی ابراهیم، اور ابراهیم علیه السلام باندې یخ سلامتی اوله شه. نبی کریم علیه السلام صحابه کرام د جنگ بدر په موقع باندې څه کسان رااله او صحابه کرام ته چې ګوره کافران ډیر زیات راغلي، پخشوهم د هغوی نه ویرېږئ. فزادهم ایمان سوا صحابه کرام سوي وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. حسبنا الله، الله پاک کافر زموږ دپاره، نعم الوکیل ښه کارساز دی. د کافرانو د لاس خلاصي زموږ سره الله پاک شته دی او الله پاک زموږ لپاره کارساز دی، وکیل دی. نو صحابه کرام هم دا وکړله وظیفه او الله پاک ځان لپاره کافي کړو. نو که ستا حاجت نه پوره کېږي ورته وایه چې حسبنا الله ونعم الوکیل، الله پاک زما لپاره کافي دی. څومره بهتره خبره ده. څه مشکل دی او دا مشکل ختمېږي نه، دا سر ته رسي نه، ته حسبنا الله ونعم الوکیل، الله پاک ما لپاره کافي دی، د دې مشکل نه به الله پاک ما وباسي. څومره ښکلې خبره ده. دغه رنګې دولت ته پکار دی، روزګار ته پکار دی، پیسې ته پکار دی، نشته دی. محنت کوه، خواري کوه، ذکر کوه، حسبنا الله، الله پاک زما لپاره کافي دی، په دې کې ماله برکت واچوي. نو دغه رنګه محترم هر قسم مسلې دپاره تاسو د حسبنا الله ونعم الوکیل وظیفه کولی شئ. نو څنګه چې محترمو د هغوی کار شوی دی، دغه رنګه ستاسو کار هم د هر طریقې سره وشي. نو راځئ چې ځو د وظیفې طرف ته. وظیفه به داسې شي چې تاسو به یو شپېرې درود ابراهیمي ووایئ، کوم چې د مانځه درود شریف دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې یو شپېرې دي ویلي. بیا به د هغې نه بعد یو شپېرې دا کلمات وي: حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. ښه په ارام. بیا به یو شپېرې خپله دعا وکړي. په تا قرض دی، یا الله پاکه زما نه قرض د ختم که، یا الله زما نه قرض ختم که، یا الله زما نه قرض ختم که. رښتیا مسله ده. یو شپېرې د رښتې بحث وکړئ. یو شپېرې کاروبار نشته دی، الله پاک مال بهترین ښکلی روزګار راکړي. یو شپېرې ووایه. بیا به د هغې نه بعد یو شپېرې امین وي. امین امین
امین امین. او بیا به د هغې نه بعد یو شپېرې درود ابراهیم وي، او بیا به د هغې نه بعد بیا دعا وکړي، اسانه دعا به وکړي خپل الفاظو کې، او ډېر څه به د الله پاک نه غواړه. انشاءالله العزیز الله پاک به هر څیز تعالی په ښه طریقې سره کوي انشاءالله. توجه دا پکار ده چې وظیفه موږ کوو په توجه یې کوو، او دغه رنګې څومره دهان دی څومره مازغه برابر وي د وظیفې طرف ته چې یا به هم 100% به کار کوي، ځکه چې قرآني وظیفه ده که نه، نو 100% به دا کار کوي انشاءالله العزیز. خو یقین پکار دی، کامل یقین پکار دی، بهترین پکار دی چې څومره یقین سیوا و دومره به انشاءالله کار ابزر کوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.